د عربو خلکو سره بغض کول یا کینه کول یا د عربو سره سعودي عرب سره بغض او کینه ساتل څنګه دي؟ ګوره ډیر داسې خلک چې هغه د بار ملکونو نه د نورو ملکونو نه سعودي عرب ته راشي نو بیا کپیلې یا سختي یا پې څوک ظلم وکړي نو بیا په عربو پسې خبرې کوي، خلکو پسې کنځلې کوي، یاره د پلانې کپیل داسې دی کنځل پسې وکړي. نو عربیانو ته کنځلې کول یا عربو ته کنځل کول یو څه بغض ساتل کینه ساتل دا څنګه دي؟ ګوره مسافرین له پکار دی او بلکې ټوټل خلکو له پکار دی چې نه به د عربو سره بغض ساتي، نه به کینه ساتي، نه به پسې خبرې کوي. ځکه سلمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تبغضني فتفارق دينك. وی ما ته فرمایل چې اے سلمانه زما سره بغض مکوه کني دا جدا بری کی د خپل دین نه. وی ما ته فرمایل چې یا رسول الله کیف ابغضك وبك هدانا الله، ستا په وجه خو الله موږ ته هدایت کړی دی، زه به ستاسو څنګه بغض کوم، څنګه به ستاسو کینه ساتم؟ وراته یو فرمایل چې تبغض العرب فتبغضني، د عربو خلکو سره د عربو سره بغض ساتل کینه ساتل دا زما سره کینه ده. نو عربو سره بغض او کینه نه کې، عربو سره خبرې نه کې. عربو کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانتي لوی هستی دا مدینه منوره کې ده. نو عربیانو پسې په عربو پسې خبرې کول، بغض کول، کینه ساتل دا بنه کې. او علماو ذکر کړي دي چې بعضې خلک په هر ځای کې داسې چې هغه ظالمانې ظلم کوي. لکه مثال مزدوریو څه تا وکړه او ستا پیسې ونیوې نو بیا د قیامت په ورځ به الله رب العزت د شفاعت په نظر ونه ګوري چې الله رب العزت ته مغفرت وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام له بیا شفاعت نه کوي، لیکن که ظلم کوي نو ته به خاموشه پاتې کېږي، ته به څه نه وې، ځکه چې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وطن دی. دې وجې نه عربو سره بغض کول دا بالکل نه دی صحیح. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي احب العرب لثلاث، د درې وجو نه د عربو سره مینه وکړه، د درې وجو نه د عربو خلکو سره د ټول عربو سره مینه وکړه. لأني عربي، ګوره وی فرمایي چې زه عربي یم، زه ستا پیغمبر یم او زه عربي یم. لأني عربي دغه رنګ وی فرمایل انا عربي، قرآن الله رب العزت په عربی ژبه کې نازل کړی دی، عربي ده. وکلام اهل الجنة عربي، او د جنت زبان به د عربي. نو د درې وجو نه د عربو سره مینه او محبت وکړه. دغه رنګ بل حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو فرمایل چې من غش العرب لم يدخل في شفاعتي، کم یو کس چې د عربو سره بغض کینه وکړه لم يدخل في شفاعتي، زما شفاعت په د قیامت پر ورځ هغه دپاره نه وي، زما شفاعت په د هغې دپاره نه وي چې څوک د عربو سره بغض او کینه ساتي. نو هسې نه چې ته د عربو سره بغض ساتې چې هلکه پلاني کپیل به ما باندې ظلم کړی او عربو مې نه دی خوښ. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لم يدخل في شفاعتي. او بل بیا پسې فرمایي لم تنله مؤدتي، زما محبت د هغې دپاره نشته، زما محبت په ته نه شاملېږي، زما محبت هغې کس دپاره نشته چې کوم د عربو سره مینه نه کوي بلکې بغض ورسره کوي. نو دې وجې نه د عربو سره به بغض او کینه نه کوي، ځکه چې عربو سره څوک بغض او کینه کوي نو ډېر احادیث داسې دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د هغه ته به زما شفاعت نه حاصلېږي بلکې هغه به د دین نه جدا کېږي، او د دین نه به هله جدا کېږي چې تبغض العرب فتبغضني، د عربو سره بغض کول پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا زما سره بغض دی. نو مزدور له کار څنګه خلق دی، بیا هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وطن خلق دی، نو عربو سره بغض نه کوي.